خبیا داسې کو څوک وایي چې زه ډېره په توجه باندې غواړم الله نه بالکل نو هغې دپاره دا حدیث دی ابو سعید خدری فرمایي نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل الله جل جلاله فرمایي چې زه هیڅ کله الله فرمایي زه هیڅ کله د یو انسان دعا نه رد کوم ها د قبلېدو یا درې طریقې دي حدیث کې قبلېدو یا څنګه درې طریقې دي اول نمبر نبی علیہ السلام فرمایي چې کتا دعا وغوښته په حاضر دماغی سره په توجه سره نو کستا په دغه سیز کې خیر وي په دنیا کې رب لا یزال دا سیز په دنیا کې درکوي یو طریقه شو او کستا په دغه سیز کې خیر نه او ته بیا غواړي رب لا یزال ستا په دغه دعا دا سیز خو درکوي نه خو دعا دا داسې قبلې چې رب لا یزال ستا په دغه دعا باندې د ستا ټول ګناهونه الله جل جلاله معاف کوي دا دویمه طریقه شو او که یو انسان وایي چې زه نیک یم او زما ګناهونه نشته او په دغه سیز کې خیر نه دی الله یا نور کوي نو دریمه طریقه څه ده نو بیا دریمه طریقه دا ده نبی علیہ السلام فرمایي ته دعا غواړه قبلی کې خامخا طریقه یې صرف جدا ده دریمه طریقه یې دا ده چې کوم مصیبتونه ستا په ژوند کې پتا باندې نازلېږي نبی علیہ السلام فرمایي ستا په دعا باندې رب لا یزال هغه ټول مصیبتونه الله تعالی ختموي نو زما ستا دعا قبلېږي خو په دغه دریو طریقو چې خیر مو وي پکې الله یې مو تعالی راکوي چې خیر مو نه وي پکې ګناهونه مې زما ستا په دعا باندې الله ګناهونه معاف کوي او چې ګناهونه م نه نیکان صالحان بندگان د الله رب لا یزال چې په د باندې مستقبل کې څومره مصائب راځي رب لا یزال هغه ټول مصیبتونه ختموي دی وجنه غافل زړه نه دعا مکړئ او چې بیا د حاضر زړه نه دعا کړئ د قبلېدو یا د غدري طریقې دي ان شاء الله زما ستا یو دعا مردود نه ده ان شاء الله هر دعا قبول ده